او هغې نه بعد بیا موږ د عید فیسټیول یو پروګرام داسې کې اغوستی و چې په هغې کې ټول کارکنان او ملګري موږ راجمع شو او په هغې کې ما پخپله هم لکه هر یو رکن سره رابطې کوشش یا د میسج په ذریعه باندې یا د کال په ذریعه باندې داسې کادر به یو محترم سراج الدین صاحب هم د هغې حوالې سره مسلسل انوالومنټ و په هغې کې زموږ دا و چې موږ خو د اجتماع له ځان سره خپل فیملي بوزو خپل خواتین بوزو بچي بوزو خو بیا چې بله اجتماع نه راغلي نو موږ تر څو پورې عام اجتماع نه راغلي د خپله فیملي له موږ سره ګیدرینګ نه ورکوو اکټیویټي څه پروګرام نه ورکوو که چېرته فیملی قرآن کلاس وشي نو دا هغې کې هغه شریک شي زموږ د کور خواتین او بچي مو دا هلته کې خو موږ داسې یو پروګرام هم اکټیویټي هم پکار ده هلته کې مو ملګري راغله څه ټایم به شروع کوی نو بیا ما په مایک باندې دا ویل بهی دا داسې جلسه نه ده چې بس تقریر وایي او دا خو خپلو کې یو بل سره حال احوال واخلې د یو د روزګار نه ځان خبر کړي خپل روزګار نه بل کس خبر کړي مطلب دا دی چې معاملات دا موږ خپلو کې ډسکس کړو نو دې دپاره موږ دغه اجتماع کړې وه اوس منصوري تربیتي چې کوم زموږ اجتماعي تېر کالو ما په پېښور کې شوې وه واحد زموږ پېښور کې دی چې یو خو تعداد زیات دي بل دا دی چې معاشي صورتحال د هر یو ملګري دغه پریشان کړي یا مطلب دا دی چې موږ 100 کسان ځي نو 20 خو یې افورډ کولی شي خو 80 کسان هغه دغه نه شي افورډ کولی چې اوس 12000 روپۍ کم از کم لاهور ته آنه جانه لګېږي چې بیا 3 ورځې تېروي نو مطلب دا دی نو دا لکه هر ملګري ته دغه یا ذهني نظام محترم سراج الدین صاحب ناست دی دې حوالې سره به موږ له منصوبه بندي پلانینګ هم دي راکوي او هغې نه بعد بیا موږ پلانینګ کوو خو ذهني نظم مرکزي نظم ته دا درخواست وکړو چې دا اجتماع تېر ځل غونډه کې په پېښور کې شو نو هلته موږ 300 کسان راوړو او دلته به موږ 1500 کسان په دې پروګرام کې د پېښور په سطح باندې به شریک کړي شو نو هغې دپاره دا دي چې انتظامي طور دا اجتماع پېښور ذمهداران به د دې ټول انتظاماتو ذمهداران دي د هغې خپله کمیټي ده هم شوي دي او انشاءالله راروان جمعې په ورځ سهار 8 بجې به د دې اجتماع آغاز وي د اتواب په ورځ د مازدیګر لمونځ به انشاءالله نو کوشش وکړو څنګه چې موږ د دې فیسټیول لپاره تاسو ته وینا کړې وه او غلام به یو هغه هم په خپلو خبرو کې دا ذکر وکړو چې موږ ځان سره د کور افراد راوړو اجتماع کې شریک هغه شاید هاشمي صاحب وایي اکثر زه د دې خبرې ذکر کوم ستاسو په اجتماع کې مې مخکې کړي او دې ځل هغه وایي چې رکن جماعت وفات کېږي نو د کور 2 جنازې وځي یو خو د هغه جزدخاکي هغه ټایم سره وځي بل چې دی د تحریک اسلامي جنازه د هغه کور وځي او څو ورځې چې تېرې شي میاشتې 2 میاشتې تېرې شي د هغه لټریچر او داسې جنډې او ټوپۍ هغه هلته کې اوس یا بچي هغه راوالي او څادر کې واچي او غوټه ولا ورکړي راوړي دفتر کې ناظم دفتر صاحب ته ویل دي دا زموږ والد صاحب کتابونه او تاسو بل چا راورکړي هغې لایبرري به پرې جوړه شي نو یا بچي ولا په 3 میاشت باندې هغه مکمل د لټریچر جنازه هم د هغه کور وباسي نو دې نه بچ کېدو لپاره مسلسل تېرې کال سراج الدین بهي ناست دی شورا ارګان هم دلته ناست دي ځینې مجلس شورا کې په دې ډسکشن روان وي چې موږ خپل فورم تحریک کړو د هغې لپاره د اکر یونټ جوړېدل خو د هغې نه هټ کړ دا زموږ له زیات ضروري دي چې خپل بچي موږ په دې اجتماعاتو کې ځان سره انوالو هغه د هر عمر چې هغه موږ باقاعده طور اجتماع راولو هغه موږ باقاعده طور هر یو پروګرام ته راولو او په هغې کې شریکېږي بل دې کې دا وي چې اوس زما او کبیر حاجي صاحب بچی به لکه په ګورنمنټ کالج کې په یو کلاس کې وي په یو ځای به یو بل سره په چیر ناست وي خو هغه ته به دا پته نه وي زما والد صاحب او د ده والد صاحب لکه دا خپلو کې دومره نږدې ملګري چې هغه د یو بل د روزګار نه هم خبر دي د کاروبار نه هم خبر دي یو بل سره په هفته کې ملاویږي معاملات او هغه بچي چې زموږ دی هغه دې نه خبر چې دا هم زما مطلب دا چې کوم تحریک سره د والد صاحب تعلق دی یا زما د والد صاحب تعلق دی هغه نه خبر نو دې په ذریعه به زموږ دا کوشش وي چې موږ کم از کم خپل کور کې د جماعت اسلامي چې دا د خپل کور خلک چې دی دا موږ سره موږ ځان سره په دې جماعت کې ځان سره رايوځای کړو او مخ په وړاندې لاړ شو زه محترم سراج الدین صاحب ته نایب اسلامي ضلع پېښور هغې ته ګزارش کوم چې هغه مخاطب هم شي او د هغې نه بعد بیا موږ باقاعده طور خپله منصوبه بندي پلانینګ وکړو د اجتماع لپاره سره مینا محبت پیدا کړي بلکې پروردګار د ټولو مسلمانانو مینا محبت پیدا کړي خبروي ډېر جماعت اسلامي شي اللهم ربنا